لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي عليه السلام بسيرة حوالي سرا ويأتي كلا النبي عليه السلام خاندان ابتدائي الأحوال بيان په هغه کې هاشم ذکر وشو چې هاشم د الله تعالی زوی ورته شیبا بیا عبدالمطلب بیا مطلب هغه راوستو او هغه بنا د خپل وارون کې خود چې دا زما واره دی چې ظاهري حالت د هغه کمزور او سفر اثرات بنا حالات دي. هغې نه بعد اوس د عبدالمطلب سے هغه حالات بیانې د شیبا حالات هغه بیانېږي. عبدالمطلب صاحب د زمزم د کوهي د هغې خوب یې ولیدو. د هغې چې څومره حالات واقعیت دي هغه دا دي چې د دې نه وړاندې یعنې د اسماعیل علیه السلام په زمانه مبارکه کې جرهم قبیله چې کومه وه دا راغله او د جرهم قبیلې اصل وطن هغه یمن و، خو لیکن د کار د وجې نه او د کرنګې د معاش په تلاش کې دا راووتله او اتفاقا د دې د اسماعیل علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام والده ماجده د هغې سره د زمزم کوهي په خوا کې ملاقات وشو او دغې جرهم قبیلې ته دغه ځای خوښ شو چونکې دغه اوبه وي نو دغه ځای دې ته خوښ شو او د هغې نه بعد دوی په هغه ځای کې خپل قیام دپاره هغه ځای منتخب او بیا د څه وخت تېرېدلو نه بعد اسماعیل علیه السلام په دغه جرهم قبیله کې هغې کې بیا نکاح هم کړی دی او د دې نه بعد اسماعیل علیه السلام نبي مقرر شوی دی، نبوت ورته میلاو شوی دی او د هغې نه بعد عمالقه ته او دغه جرهم او د اهل یمن طرف ته الله تعالی دا پیغمبر مبعوث کړی دی او د 130 سال په عمر کې اسماعیل علیه السلام هغه وفات شوی دی او په حتیم کې د خپلې والدې ماجدې سره هغه دفن شوی دی. اسماعیل علیه السلام د وفات نه بعد اسماعیل علیه السلام زوی کیدار هغه د خانه کعبې متولي جوړ شو، ذمهوار جوړ شو او د هغې نه بعد همدغه رنګې د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې دغه سلسله شروع وه خو د مرور زمانه د زمانې د تېرېدلو نه بعد اسماعیل علیه السلام او د بنو جرهم چې کومه قبیله وه د دوی په منځ کې څه حالات داسې پیدا شول چې گویا کې هغه حالات هغه د مخاصمت شول، د جنګ جګړې نوبت راغی تر دې پورې چې دا جرهم قبیله چې کومه وه دا د اسماعیل علیه السلام په خاندان باندې غالبه راغله او دوی د مکې نه هغه راویستل او د دغې جرهم قبیلې هغه په مکه کې حکومت هغه جوړ شو. دغه جرهم قبیله هغه آباده شوله او د ظلم او د ستم د وجې نه د اسماعیل علیه السلام چې کوم اولاد او خاندان هغه له هغه ځای نه راووتل او چې کله وکتل د خلکو مضافات وکتل چې دغې جرهم قبیلې ظلم ستم هغه سیوا شوی دی نو ټولو اتفاق رایې سره په جرهم قبیلې باندې هغې باندې د حملې او هغې د دغه ځای نه د ایستلو هغې کوشش شروع خو چې کله کوشش شروع او دغې خلکو ته پته ولګېده چې اوس دا خلک موږ دلته کې نه پرېږدي نو هغې یو دا طریقه اختیار کړله، لاره اختیار کړله چې موږ خو د دې ځای نه وباسي او موږ به داسې وکړو چې دا کوم د زمزم کوهی دی نو هغه یې بلکل مکمل بند او چې څومره کومه د نظر څیزونه خلکو هلته پراتون هغه یې دغې کوهي ته وغورځول او د دغې غورځولو نه بعد هغه کوهی مکمل هغه بند کړ. نو چې کله دا کوهی بند کړي هغه ځای نه لاړل او بیا دغه
بنو اسماعیل علیه السلام خاندان چې کله مکې ته الله تعالی واپس راوستو نو د دې د ذهن نه هغه خبره ده زمزم د کوي هغه ختمه شوه هغې طرف ته او د دې څه اراده راغله نو د عبدالمطلب ته الله تعالی عبدالمطلب صاحب ته الله تعالی په خوب کې هغه وښود چې عبدالمطلب صاحب ته د هغې څومره عمره نشانې وي هغه ورته په خوب کې الله تعالی ښکاره کړی هغې ته رؤیای صالحه ویل کېږي نیک خوبونه د هغې په ذریعه باندې د زمزم د بوی د کنستلو حکم ورته وشو د دغې په باره کې راځي چې د عبدالمطلب صاحب دا په ختیم کې اوده دی چې دا د مکې د حرم کیسه ده په هغې کې اوده دی او یو کس راغی او هغه ورته آواز وکړو او هغه ورته وایي چې اغفر بره وکړه نو دی ورته وایي چې یاره وما بررتو بره څه شی دی بیا دغه سړی ترېنه لاړ په بله ورځ باندې بیا په خوب کې دکه بنده ورته راغی دی په دکه ځای باندې اوده دی او بیا ورته وایي چې اغفر المنزونه اغفر المظنونه چې مظنونه وکړه دی ورته یوم المظنونه څه شی دی بیا دا سړی لاړ په درېیمه ورځ بیا په خوب کې راغی چې بیا په خوب کې راغی بیا ورته وایي چې اغفر طیبه وکړه بیا دې تپوس کوي چې ومه طیبه څه شی په څلورمه ورځ بیا په خوب کې ورته دغه بنده راغی او چې کله راغی نو هغه ورته وایي چې اغفر زمزم وکړه نو ګویا کې چې کله ورته په خوب کې دا راغی چې دا ورته په جواب کې چې دا زمزم څه شی دی نو هغه ورته په جواب کې دا وایي چې زمزم لا تنزل ابدا ولا تزم تسقي الحجيج الاعظم یعنی دا داسې کوی دی چې دا نه ختمیږي او نه کمیږي او د دې نه حاجیان صاحبان هغه سیران کېږي نو دا د عبدالمطلب صاحب هغه خوب و چې عبدالمطلب صاحب ته په خوب کې دا راغلل او هغې د خپل کوی هغه انتظام او د کنستلو بیا اراده وکړله الله دې موږ تاسو د نبي علیه السلام په سیرت باندې زده کړئ او په هغې باندې په باقي زندګۍ کې د ټول عمل کولو